السلام علیکم. خارش یو داسې خطرناکه بیماری نه ده، خو دا په دې وجه خطرناکه ده چې دا یو انسان ته ولګي نو دا بیا ټول کور کې ټولې فیملی ته خورېږي. د دې د وجې دا خطرناکه ده. خو که چېرته انسان داسې طریقې اپناو کړي نو دقې خارش د خورېدو نه دا بچ کیدی شي. دین علاوه دقه خارش دا کومه بیماری ده، د دې علامات څه دي، د دې وجوهات څه دي. که چېرته د دې خارش علاج نه کیږي نو دې سره نورې کومې بیماری کیدی شي. او د دین علاوه دغه خارش نه به مونږ ځان څنګه بچ کوو. زما نوم شایان خان دی. زه نن راغلی یم تاسو سره په یو نوي ویډیو سره، او هغه د سکیبیز خارش په پښتو کې ورته مونږ خارخ وو. دا دغه خارش یعنې خارخ کومو خلکو ته ډېره کیدی شي، کومو خلکو ته ریسک د دې ډېر زیات سیوا دی. دین علاوه دغه خارش کومو خلکو ته ریسک ډېر زیات سیوا دی. او د دین علاوه د دغه خارش د وجې کم ځایونه په باډۍ کې کم ځایونه ډېر زیات افیکټ کیدی شي. د دین علاوه که چېرته د دغه خارش علاج نه کیږي نو د دې نه کمې خطرناکې بیماری نورې کیدی شي. او اهمه خبره دا ده چې د دې خارش نه به مونږ ځان څنګه بچ کوو. شروع کوو سکیبیز. What is scabies? Scabies is a contagious skin condition caused by a tiny mite, Sarcoptes scabies. سکیبیز دا موږ سره یو کنټیجیس کنډیشن دی. کنټیجیس مطلب چې د یو انسان نه بل انسان ته خورېږي. دین علاوه د یو انسان په یو ځای نه بل ځای ته خورېږي. داسې کنټیجیس دی. او دا د څه د وجې کېږي؟ یو خطرناک یو نرۍ غونډه کې جراثیم دی چې د هغې نوم دی سرکوپټس سکیبیز. د هغې د وجې دا موږ سره کېږي. دین علاوه the mite burrow into upper layer of skin causing intense itching and skin rashes. دغه دا جراثیم چې کوم دی دا د سکین په اپر سرفیس باندې په دغه ځای باندې خارخ لګي، او د دین علاوه دغه ځای باندې نرۍ دانې راختل شروع شي چې هغې ته موږ سکین ریشز وو. اوس د دغې نه علاوه دغه سکیبیز څنګه خورېږي؟ How does scabies spread? No will prolong its skin to skin contact with infected person. اوس یو داسې کس دی چې هغه انفیکټډ دی او یو بل کس دی هغه هیلتي دی. دواړه د یو بل سره اوسیږي، دین علاوه کینی پاسي نور معاملات کوي، نو دا بل هیلتي کس به هم افیکټ کیږي. دین علاوه sharing clothes, towels or bedding used by an infected person. یو انفیکټډ پرسن دی چې هغه ته سکیبیز ده او هغه ټاول تولیي یوز کوي. دین علاوه کپړې او د دین علاوه دا بیډ چې کوم دی دا یوز کوي. او دغه بیډینګ دغه تولیه دغه کپړې دا یو هیلتي کس یوز کوي نو هغې سره هم دا خورېږي. دین علاوه living in crowded place such as hostel, schools etc. یا په داسې ځای کې اوسیږي بنده چې هغه کراوډي دی، خلک پکې ډېر زیات سیوایي، لکه سکولونو کې نور په هاسټلو کې، نو دغه نم دا سکیبیز خورېږي. خبره کوو چې د دغه سکیبیز علامات څه دي، ساین اینډ سیمټمز څه دي. ساین اینډ سیمټمز سویر ایچینګ، انسان باندې ډېر زیات خارخي ګرېدلي. دین علاوه سمال ریډ بام سکن ریشز، او دین علاوه چې کم ځای افیکټي پاک ځای باندې سری نرۍ دانې راخیږي. او د دین علاوه تین ویوی لاین آن سکن، چې کم ځای افیکټي اکه ځای باندې نرۍ غارونه دانې، نرۍ دانې پی او نرۍ غارونه پی. دین علاوه سورس کاز بای سکریچینګ، او د ډیر زیاتو ګرېدو د وجې دغه ځای ډیر زیات سور شي او هغې ته مونږ سورس وو. سورس دا مونږ سره یو اهمه بیماری ده، دا به نورو ویډیوګانو کې انشاءالله ډسکس کوو. کامن افیکټډ ایریا انکلوډینګ د فنګر، ریسټ، ایلبوز، آرمپیټ اینڈ جینیټل ایریا. دین علاوه د دغه سکیبیز نه مونږ سره زیاتره دا فنګرز چې کوم دا افیکټ کیږي، ریسټ افیکټ کیږي، دین علاوه آرمپیټ ترخونه افیکټ کیږي، جینیټل ایریا افیکټ کیږي، پرایویټ ایریا افیکټ کیږي. اوس مونږ خبره کوو که چېرته د دغه سکیبیز علاج نه کیږي نو دې سره نورې کمې خطرناکې بیمارۍ کیدی شي. نو اول سکین انفیکشن، سکین ته انفیکشن کیدی شي، سکین ته جراثیم لګیدی شي او دا نور بیماری کاس کولی شي. دین علاوه پس پیل سورس، دغه چې کوم سکین ریشز دي نو دې کې پیپ کیدی شي او دا نور خطرناک کیدی شي. دین علاوه سپریډ اف د انفیکشن اف د فیملی ممبر، دین علاوه دغه انفیکشن دا موږ سره نورو فیملی کې نور خلکو ته هم خورېدی شي.
اوس به د کی پریونشن څنګه کوو د دې سکیبیز نه ځان څنګه پریونشن کوو ګډ پرسنل هایجین موږ له کوم د خپل پرسنل هایجین لکه کپڑے صفا ساتل دین علاوه خپل بدن صفا ساتل پکار دي شیئرینګ کلاتھز ټاول اینڈ بیډینګ د یو سکیبیز پرسن دی د هغه چې کوم کپڑے دی بیډ دی دین علاوه تولیه د هغه نه استعمالول او هغه خپل تولیه د دین علاوه کپړو دا او بیډ ته نه پرې خودل دین علاوه واشینګ کلاتھز اینڈ بیډینګ او یو سکیبیز پرسن دی د هغه چې کوم ټریټمنټ وشي د هغه نه بعد د هغه چې څومره سیزونه دي هغه په پراپر طریقې سره په ګرم اوبو سره واش کول دین علاوه ټریټمنټ ایز سون ایز سیمټم اپیر او چې کله هم سیمټم اپیر شو نو ډایرکټ ټریټمنټ پکار دی او بل ریسیو ټریټمنټ اف ون پرسن از انفیکټډ او که چېرته په فیملی کې یو کس هم افیکټډ نو نور خلکو له هم ویکسین ریسیو کول پکار دی دا ډیره اهمه بیماری وه ملایي بل ویډیو کې ان شاء الله والسلام